حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې موږ صحابه کرام د رسول الله مبارک سره په مجلس کې ناستو. نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل یتلو علیکم الان رجل من اهل الجنه، اوس به تاسو ته یو جنتی سړی رانه نوځي. نو د انصار یو کس رانه وته، د ګیرې نه د اودس اوبه څڅېدلې او دواړه څپلۍ په ګس لاس کې نیولې وې. سلام یې واچو او په مجلس کې کېناسته. په سبا باندې بیا موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په مجلس کې ناستو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام همدغه خبره بیا وکړه، یتلو علیکم الان رجل من اهل الجنه، اوس به تاسو ته یو جنتي سړی رانه نوځي. نو همدغه کس بیا د مخکې شان په حالت کې راننوته. په درېیمه ورځ باندې بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام همدغه شان خبره وکړه. نو همدغه کس بیا په مخکیني حالت باندې راننوته، یعنې د ګیرې نه د اودس اوبه روانې وې او سپلۍ په ګس لاس کې نیولې وې. کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مجلس نه پاڅېده، نو عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه د دې کس پسې ورغی او ورته وی زما او د خپل پلار په منځ کې لږې تیزې خبرې راغلي دي، نو ما قسم کړی چې زه به 3 ورځې کور ته نه ځم. نو که ستا خوښه وي زه به دا 3 ورځې تا سره تېرې کړم، ستا مېلمه به شم، نو قسم به مې پوره شي. هغه ورته وی ټیک ته ډېره ښه ده، تا زما سره لاړ شي. انس رضی الله عنه فرمایي چې حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه د هغه کس سره 3 ورځې تېرې کړې. دا کس په د شپې تهجد د بالکل نه پاڅېده، البته چې کله به د شپې خوب نه رایق شو او په بل طرف به اوړېده نو د الله تعالی ذکر به یې کو او تکبیر به یې وی، همدغه شان به شپه تېره کړه تر دې پورې چې سهار د مانځه ته بیا را پاڅېده. چې کله به اودس کو نو پوره اودس به کو او پوره مونځ به کو او د ورځې به نفلي روجې هم نه نیولې او نفلي مونځونه به هم نه کول، یعنې سره خپل مونځ به پوره کو بس. حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه فرمایي چې ما 3 ورځې د هغه کس سره تېرې کړې، د هغه اعمالو ته ما ډېر په غور سره وکتل، د دې نه زیاتي بل څه عمل یې نه دی کړی، خو ما د هغه نه صرف د خیر خبره اورېدله، یعنی فضول خبرې به نه کولې، خبرې به یې کولې د خیر خبرې به یې کولې، او چې کله به خبرې کولې نو بس دقه دینی خبرې د خیر خبرې دا به یې کولې، دنیوي خبرې به هم نه کولې، نه به فضول خبرې کولې. وایي کله چې 3 ورځې تېرې شوې نو ما د ده د عمل وړوکي ګڼلی چې ده خو ډېر نیک اعمال نه دي کړي، همدغه خپل مونځ او اودس ته به دغه کوي، نور څه نفلي اعمال خو دې نه کوي. نو ما دې کس ته ویلي ای د الله بنده، زما او د خپل پلار په منځ کې هېڅ غوسه او هېڅ تعلقات خراب نه دي راغلي، هېڅ بحث مباحثه زما د پلار نه ده راغلې، خو ما دا 3 شپې تاسو سره تېرې کړې، نو دا د دې وجې نه چې ما 3 پیرې د رسول الله مبارک نه ستا متعلق اورېدلي چې دا کس جنتي دی، دا کس جنتي دی، او په 3 پیرو کې به همته رادننه شي، ته بیا چې دا کس جنتي دی. نو ما اراده وکړه چې تا سره 3 ورځې تېرې کړم، خو ته ما په ډېر نیک عمل کولو باندې خو ونه لیدلې، بس ته دې مرتبې ته په څنګه ورسېدې، په کوم نیک عمل سره دې مرتبې ته ورسېدې چې رسول الله مبارک ستا متعلق 3 ورځې دا وفرمایل چې یاره دا جنتي دی، دا جنتي دی. یتلو علیکم الان رجل من اهل الجنه. نو هغه کس وویلې زما خو همدغه عمل دی چې ته ولیده. حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه فرمایي وی کله چې زه د هغه نه راواپس شوم نو ما ته آواز وکړو چې زه ورغلم، نو راته وویلې چې زما عمل هو همدغه دی کم چې ته ولیده. البته زه په خپل زړه کې د هیڅ مسلمان سره دوکه نه کوم او د هیڅ چا سره په هغه نعمت باندې حسد نه کوم کوم چې ورته الله پاک ورکړی دی. کم نعمت چې الله پاک هغه ته ورکړی، زه چا سره حسد بغض کینه نه کوم، هر چا ته مې زړه صفا دی. نو عمرو بن العاص رضی الله عنه فرمایل چې دا هغه صفات دي چې ته دې مرتبې ته رسولې چې رسول الله مبارک ستا په باره کې د جنتي کېدو خبر ورکړي او د دې صفاتو
مونږ طاقت نه لرو. نو عزتمندو انسان سره حسد او بغض نه کول د هغې څومره لویه مرتبه ده. انسان ته زړه صفا ساتل. انسان دی عزتمندو یو حسد دی بل بغض دی. حسد دی ته وایي چې انسان ته الله پاک یو نعمت ورکړی دی او تی ویني او ته په هغه باندې خفه کېږې چې دا نعمت ته ورته ولې ورکړی دی. الله دنه دا نعمت والي دته حسد وایي. حسد دا ګناه ده، دا حرام دی. او بل غیبته ده. غیبته جایز ده. غیبته دی ته وایي انسان ته الله پاک یو نعمت ورکړی دی او تی ویني ته خوشحاله چې الله دله د نعمت ورکړی دی، الله د سره دم وي او الله دغه شان نعمت مال هم راکړي.